زما یو شاګرد دی اوس هم ډاګی کې امام دی دا مموند دی وی زمونږ مموندو کې دقه شان د ماشومانو مدرسه وه په کې یو کابلی هلک او قرآن یاداو 14 که 13 سپاري یادې کړي وي د استاد نه سبق واغستو هغه کېنه سبق یې وي په سبق کې په قرآن را پرېوته مړ شو کال پسې مور او پلار رالو په دې ملک کې ګرځېدلي وو بیا اخر دا چې ممندو ته لاړو وی دلته هم د قرآن یو مدرسه شته چې لاړو هغه ټیم د دې ماشومانو استاد چې د جنازې له کمپلتل نو ا ماشومان ناس سبق وی دا ابا بابا لاړو یو تکړه ماشومان را پاسې دی بابا خیر راځي څه کوي ودا شان موږ یو بچیو افغانستان ما قرآن را لګلو نور کله هغه په کال کې یو پیرنی مراغي دا اوس د کال د پاسه وخو شو کور ته نه راغلی موږ سره غم دی چې مرد کې ژوند دی هغه ماشومان او دوی چې بابا دلته یو طالب مړ شوی دی یو کال کې نور هم ته پته نشته دی او مولوي صاحب به اوس راشي خبره وسره دغه جلک تا تیر شو مولوي صاحب راغی هغه ماشومان او دوی چې دلته کې یو ابا بابا راغلی دي او هغه دا شان یو خپل بچی ګوري دی کې مولوي صاحب راغی مولوي صاحب کمره کې کېناستو دا ابا بابا ولا بوتلو راشه درشه وشو مولوي صاحب چای اوبه وکړلو بیا ورته بابا څنګه راغلی یاره مولانا د مونږ یو بچی دی مونږ قرآن را لېږلی نور کله به کال کې یو پیره دوه راغی دا پیره د کال د پاسه وخو شو رانغی د هغه معلومات کو نو مونږ پاکستاني شناختي کارډ وایو او هغې ورته تذکره وایي دې شناختي کارډ ته کابلیان تذکره وایي نو مولوي صاحب د هغه پیزار جامع تذکره ټول سنبال کړو مولوي صاحب پاسې دا پانډه کوټې راواغسي بابا ته دا په خپل لاس وګوره اج بابا سپړدلو نه په جړا شو ودا لما د بچی جامع دي دا علما جوړې کړې وي دا پیدار علما اغوستی او تذکره ودا نوم دی زما دا نوم دی بس بابا جی تقریبا څه د پاسه کالو شو دی وفات شوی دی مونږه ښخ کړی دی د دې کابلیانو یا د دې بعد مامندانو غلط رواج وي وی مونږ دا مړ سپاورو چې کله مړ شي هغه مثال چې کوم دی هغه د مموند وي دا د کې ښخ کي وی دې مونږ وسپارلو بیا به وباسو وطن ته به وړو دا یو غلطه طریقه ده ځانه جوړه کړې ده اسلام کې دا سپارل نشته دی ابا بابا وی چې مونږ به دا خپل بچی راوباسو مونږ به د افغانستان ته وړو مولوي صاحب ورته بابا دا ته څه وایې دا خو یو کال شو چې خو خپله جنازه مړه کړې ده او ښخ کړی یم دی دعا ورته کوه نور ته څه غواړې وی نه نه دا به مونږ وړو جګړه جوړه شوه چې مولوي صاحب د کلي مشران راغوښتو چې تاسو راشئ دا شان یو ویمه جوړه شوه مشران دا راکي رالو بابا ته وی چې بابا ته بچي سره څه کوې اوس هغه وفات شوی دی خو خپلې جنازه پرې مخلوق کړې ده او ښه ورته نه سر د ما او سر ستاسو زه به خپل بچي وړم یاره جګړه جوړه شوه مشران ورته وي کته نه شي وړی ته دې قبر له لاس وړه که بیا بابا وی زخه ده چې نه راکوئ نو دا قبر اوس پړی چې زه خپل بچی ووینم هغې وي او دا به دله وکړو هغه مشران یو راولګېدو واته کسانو ته وي چې د دې قبر دا بهرنی نیمه حصه اوس پړی ټول قبر اوس پړی چې کله د تبی لرې کولو وخت راشي بیا راوخېږي دا بابا به ورکوز شي هغه شانتي وشو چې تبی د لرکولو وخت راغی ورته دا بابا ورکوز شو اوس
او بیا هم ځان سره کوزه کړه. بابا چې کوز شو تبه یې لرې کړله، بابا په قبر کې بېهوشه شو. مولوي صاحب هغه ځای ناست و چې 10 منټه تېر شو، یو طالب ته یې ورشه دا څنګه ملاقات دی او بابا راوباسئ. هغه چې راغی طالب مړ شو، کتو سره طالب مړ شو. هغه بیسار شو، مولوي صاحب دا څنګه خبر دی. بیا په خپله راپاڅېد او سره طالبان راغلل چې ویې کتل هغه طالب مړو او بابا هغه بېهوشه پراته وي دي خو راوباسئ. بیا مولوي صاحب او طالبان چې وړاندې شو خبر ته، هغه حافظ قرآن چې و د هغه د دې خپو نه یو تکه شنه څانګه د ګلابو راغلې وه او دې سپېږمو ته یو غټ تک سور ګلاب لګېدلی و او دې حافظ قرآن خندل. چې ویې کتل نه د سینې د پاسه قرآن شریف پروت و، دیم خراب شو ورته. نبی علیہ السلام فرمایي چې د حافظ قرآن په سینه باندې قرآن شریف پروت دی. دا طالب چې دی اوس عالم دی، ډاګۍ کې اوسېږي، امام دی. ده ما ته خبره کوله چې مولوي صاحب دغه موقع باندې زه خپله موجود یم. دا واقعا ما خپله لیدلې ده چې قرآن شریف د حافظ قرآن په سینه باندې و او بالکل د حافظ قرآن خندل او یو تک سور ګلاب یې په دې سپېږمو باندې پروت. بیا بیا راواغستو، ابی بابا خو لړو دویا ورته وکړله، غم خور شو. بیا بل غم جوړ شو، طالب مړ شو. پکې دا د قرآن شان دی. د الله تعالی قرآن سره ډېر لوی عظمت دی. ګورئ دا نن چې تاسو دا بر اسمانونه وینئ، لمر سپوږمۍ ستوري وینئ، ځمکه غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتي، دا صرف دې قرآن ته ولاړ دي. دا دومره لوی نظام دې قرآن ته ولاړ دی چې څومره پورې دا قرآن شریف په دې ځمکه شته هر څه موجود دي. اسمان به هم وي، لمر به هم وي، سپوږمۍ ستوري به هم وي، ځمکه غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتي، دا هر څه به وي. یو وخت داسې را روان دی چې دا قرآن به بره لړ شي. چې کله بره ځي بنګار به کوي، څنګه چې تاسو د دې مچو دا ګبیل پرې کوئ، دا مچه یو طرف ته کوي. د دې مچو یو مشر دی یعصوب ورته وایي، یعصوب مخکې شي دی ورپسې شي او بنګار کوي روانې وي. دغه رنګې دا قرآن شریف په بنګار کې او بره وځي. یوازې د کاټلنګ نه باندې دی، تمامي دنیا نه باندې، تمامي دنیا کې به دا بنګار یو ناشنا انقلاب راشي چې کله قرآن شریف بره لړ یاد لرئ، نه به دا اسماني بره، نه به دا سپوږمۍ ستوري لمر وي، نه به دا غرونه دریابونه، هر څه به الله ختم شي. قرآن شریف اوس دا معمولي کتاب نه دی. ګورئ دا نظام ټول ده ته ولاړ دی چې دی څومره په ځمکه شته نظام وي. چې کله قرآن شریف دومره لوی کتاب دی، دا د خدمت قابل دی که نه دی؟ په ده خپلې پیسې ولګوئ، خپل ځانونه پې ولګوئ، خپل بچي پې ولګوئ، چې دا زمونږ د باقي پاتې کېدو کتاب دا دی. بس